دې نه مخکې ویډیو کې د مانځه فرایض تیر شوي وو. په نن ویډیو کې به د مانځه واجبات شروع کیږي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمونږ بحث د مانځه متعلق شروع. دې نه مخکې ویډیو کې د مانځه فرایض تیر شوي وو. په نن ویډیو کې به د مانځه واجبات شروع کیږي. د مانځه واجبات د 14 دي. اووه به په نن ویډیو کې وایو او اووه به په راروانو ویډیو کې وایو انشاءالله. نو پیله مختصرا ویم بیا انشاءالله د هر یو وضاحت کوم تفصیل سره. نو پیله نمبر د فرض منځونو پیلني 2 رکعتونو کې قرات کول دا واجب دي. دویم نمبر فرض منځونو 3 او 4 رکعت نه علاوه په تمام منځونو کې په هر رکعت کې سوره فاتحه ویل دا واجب دي. دریم نمبر فرض منځونو پیلني 2 رکعتونو کې او نور واجب منځونو کې سنت منځونو کې نفل منځونو کې د ټولو منځونو کې په هر رکعت کې سوره فاتحې نه بعد یا یو سورت ویل یا یو غټ آیات ویل او یا 3 واړه آیاتونه ویل دا واجب دي. یعنی د قرآن کریم تلاوت کول دا واجب دي سوره فاتحې نه بعد. 4 نمبر سوره فاتحه د سورت نه پیله ویل، یعنی پیله سوره فاتحه ویل بیا سورت ویل. 5 نمبر قرات او رکوع سجده او رکعتونه دا ټول ترتیب سره کول دا واجب دي. او 6 نمبر قومه کول، یعنی د رکوع نه چې سیده ودرېږي دې ته قومه ویلی شي. دا په مانځه کې واجب ده او دا غلطي اکثریت زمونږ ورونه کوي، قیام پوره ونه کي او ډایرکټ سجدې له لاړ شي. او 9 نمبر جلسه کول، یعنی د دوانو سجدو په منځ کې ناسته دې ته جلسه ویلی شي. دا کول واجب دي. اوس د هر یو تفصیل. نو فرض پیلني وضاحت دا دی چې فرض منځي اس مثال 4 رکعته. پیله 2 رکعتو کې سوره فاتحې نه بعد قرات کول دا واجب دي. پیله 2 رکعتونو کې قرات کول دا واجب دي، یعنی د قرآن کریم تلاوت کول دا واجب دي. او 2 نمبر د هغې تفصیل دا دی چې 3 رکعت او 4 رکعت نه علاوه یعنی د فرضو 3 او 4 پر 4 رکعت مونځ دی مثال 3 او 4 رکعت نه علاوه په ټولو منځونو کې سوره فاتحه ویل دا واجب ده. یعنی فرض پیله 2 رکعتونو کې او نور څومره منځونه دي په هغې ټول هر رکعت کې سوره فاتحه ویل دا واجب دي. او بیا 3 نمبر د هغې وضاحت دا دی چې د فرض منځونو پیله 2 رکعتونو کې او واجب منځونو کې، یعنی واجب منځونه اس مثال زمونږ د فرض منځونو کې وتر واجب دی ماسوتن اس مثال، او نور سنت منځونه سنت تیار څومره یې ډکې هغه ټول هغه موږ ته پته ده. نو نفل منځونه شو اس مثال. نو دې ټولو کې سوره فاتحې نه بعد په هر رکعت کې د فرض پیله 2 رکعتونو کې او سنت نفل واجب د دې هر یو رکعت کې سوره فاتحې نه بعد یا یو سورت ویل یا یو 3 آیاتونه واړه ویل او یا یو غټ آیات ویل دا واجب دي. او 4 نمبر سوره فاتحه د سورت نه مخکې ویل، یعنی اوس اس مثال تا نیت وتړلو او سوره فاتحه د شروع که هغې نه بعد به بیا سورت وی، پیله به سوره فاتحه وی. دا مطلب شو دا واجب دی په منځ کې، دا نه چې ته پیله سورت وی بیا سوره فاتحه وی، نو داسې ټیک نه ده. بیا 5 نمبر قرات او رکوع سجده رکعتونه دې ټولو کې ترتیب قایمول، یعنی پیله قیام کول بیا رکوع کول بیا سجده کول، یعنی پیله 1 رکعت کول بیا 2 رکعت کول 3 د دې ټولو ترتیب ساتل دا واجب دی په منځ کې. او دا چې څوک قصدن وکړي نو د هغه منځ
فاسدیږي مونځ یې ماتېږي دا کس به مونځ دوباره کوي او که نه په هیره ترې وشي نو بیا به سجده سهوه کوي. شپږم نمبر قومه اوس رکو دې وکړه مثال ته اوس رکو کې رکو نه چې راپاسې نو دې ته قومه ویلی شي، یعنی دا سیده چې ودرېږي دې ته قومه ویلی شي. دا واجب ده په مونځ کې. زمونږ غرونه اکثریت دا غلطي کوي، اکثریت زمونږ مشران د رکو نه پوره راوچت نه شي ډایرکټ سجدې له لاړ شي. نو دغه ټایم کې ګوره دا مونځ د ده نه کېږي، ځکه چې دغه ټایم کې خو ده ته ښه پته ده چې اوس دلته ښه سیده ودرېدل دی په مونځ کې او دا ونه درېږي. که هغه هر څه وجه وي، ناوخته یې پې هر څه وجه وي او دا ونه درېږي قصدن عمدن، نو په دغه وخت کې هم د ده مونځ نه کېږي، دا به خپل مونځ دوباره کوي. نو دې ته قومه ویلی شي. اووم نمبر جلسه کول، یعنی د دوو سجدو په درمیان کې کېناستل دا واجب دي. دې کې اکثریت زمونږ غرونه مشران کشران اکثریت په دې غلطۍ کې مبتلا دي. یو سجده وکړي دویمه سجدې کې لا پوره ناست نه وي، سجدې نه راوچت شوی نه ډایرکټ بلې سجدې له لاړ شي، نو دا واجب پاتې شو او واجب تی په مونځ کې قصدن عمدن پرې غوستلو، نو په دغه ټایم کې مونځ نه کېږي او دغه کس به دوباره مونځ کوي. په هیره د نه وشو نو بیا به سجده سهوه کې مونځ به یې پوره کېږي. سجده سهوه دې ونه کړه نو مونځ یې پاسېدېږي. انشاءالله نور واجبات په راروانو ویډیو کې وایي. بیا هم د چا څه مسئلې په کمنټ کې انشاءالله وایي. زمونږ فیسبوک پیج هم شته دی البرق ټي وي په نوم باندې او یوټوب چینل هم شته دی، په هغې کې انشاءالله تفصیلا سره دا ویډیو کتلی شئ تاسو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.